ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا زما ملګری فرحات سباول سعودي عرب کې، او دا زموږ یو څو ملګري، یو شیراز، یو جانزیب صاحب او یو اصغر او داسې نور یو شمېر دا ملګري یو ته بینې که نه دا وګورې تڼیم چې کوم دی نو د پي ټي آی دی، په عمران خان صاحب پتنګ دی او داسې پې عاشق دی. نو زمونږ د دې داسې مسافر هم شته دی چې موږ سره الحمدلله مینه ساتي. دا موږ تنقید چې کوو که نه، دا موږ په دې صوبایي حکومت کوو، په کالج کوو، په سکول کوو، په هسپتال کوو چې دا مسلې په دې کې پیدا شوي دي. نو هغه کار چې کوم دی نو ګرانو کتونکو دغه زمونږ یو تعلق وي، نور په ګوته نه پټېږي. داسې څلور کالو شو، تاسو سره پته وي یو میسج اډیو لیک شوی وه د ګروپ نه. په دغه ګروپ کې موږ 8 کسان یو. دغه کې یو میر جعفر او میر صادق را پیدا شوی، بیا په دغه کې ایډیټینګ شوی، تپوس نه کړو، اصغر کړو، او هغه میسج کې بیا ایډیټینګ شو. ولا الف خان خو دا خبرې کوي نو نور په ګوته نه پټېږي. دا څو کالو شو نن زما د ملاقات کېږي، هسې اتفاقي را سره غوړېدې. خبر دوران کې دا خبر را یاده شوه چې زموږ په دغه ګروپ کې مسافر 8 کسان وو. نو ګپ یې هم لګولې. زه غواړم چې مسافر ما سره ګپ لګوي چې زه هغوی خو یو مسافري وي پردیس کې، یاره الف خان سره خبرې نه کوي. نو دا به دین دا ګوی ورکوي چې زه خلکو له وخت ورکوم، او چې په کومه موضوع خبرې کوي په هغې کې ورسره ځم. اوس چاته څه پته لګي چې دا به وټ کېږي، دې کې به ایډیټینګ کېږي، بیا به داسې خبرې کېږي. دا څه فرقات دی؟ دغه خبرې مې ټولې خوازانو پکې. بالکل عالم خان صاحب چې څنګه خبره وکړله، د هغه ویډیو د هغه وایسونو لیک کېدو، نو بالکل هغه موږ سره خپله څه ګپ شپ لګولو. د نن نه څه 15 کاله مخکې خبر اوس د خبرو په دوران کې ده ته ما خبره را یاده کړله. هغه بالکل ایډیټینګ په هغې کې څه نو د عالم خان صاحب چې دی نو د بدنامولو دپاره ډېر خلک دي، دې پته نه لګي چې ولې ده نه جایلس دي. د ده چې کوم خدمات دي ماشاءالله، نو زه داسې څوک نه یم پکې کې بیا داسې جرنالیزم داسې نر بهادر عالم خان صاحب چې دی که د ده ژوند دی وکړو، سټډي دی کړو، نو ډېر عجیبه غونته کې یو ملنګ ټایپ سړی دی. اوس یې خبره کوله نو خبرو کې لکه موږ هغه خبرې وکړلې، ته وایي چې لکه ما سره په کروڑونو روپۍ راغلي دي، بیا هم ژوند دی داسې دی که وګورې نه ګاډی نه هېڅ هم نه کور نه بنګله، هغه خپل ساده ژوند که نه د دې نورو سوشل ورکرانو نه مختلف دی او د دې صحافیانو نه. زه د علم خان صاحب شکریه ادا کوم. بل په علم خان صاحب کې غټه کوالټي دا ده چې په دې کې مینه ډېره ده، ټایم ورکوي هر ملګري ته، او د هر ملګري سره دومره مخلصه دی چې څه حد یې نشته. ګرانو کتونکو دغه خو اتفاقي خبره وه. ده راته کال وکړو، ډېر زیات یې خوشحاله کړم چې زه د موټروی نه کوزېږم، ته چېرته یې؟ نو زه بس په لار کې وم، لوکیشن مې ورولېږه، خو په دغې خفه یم، نه را سره چین اوبه نه څه بل څه. ناشته مې پېښور کې وکړله، د شیرګړو سیزونکې دی، سعودي عرب کې مسافر دی، ډېره مسافري یې وکړله. دغه ګروپ کې چې موږ کوم ملګري وو تر نن ورځې پورې چې کوم دی نو هغوی سره زموږ الحمدلله هغه تعلق بحال دی. یو چې پکې وو دوکې کړی وه، پراډ یې کړو، بیا ایډیټینګ کړو، بیا د ټیک ټاک دپاره، د ویوز دپاره، د لایک دپاره، خو د غریبانو سره زیاتې وکړو. زما چې کوم دی نو بره د الله کیمره لګېدلې ده. ګرانو کتونکو دغه زموږ موبایل دی، او بس دا موږ دغه ونیسو، به دغه ټایم راته یې ونیسه، په دې خلک ورشه میکونه او سو نو د سبا څه پته نه لګي. مینه ورکې د نفرتون له لتې ژوند تېر کې. او مسافرو تاسو ته مې دغه خواست دی چې ستاسو په وجه باندې د عمل کباد دی. تاسو چې کومه پیسه را لګي خو دا ټیک ټاک ولګېده که نه، نو موږ د حکومتونو ته ضرورت نشته. ځکه فرخا چې زه ګویم چې ما په دې حلقه کې 80 کوره جوړ کړي ده، په کوم ځای کې ته ولاړې که نه 80 کوره زه وسیله شوی، جوماتونه، مدرسې. نو دا هم د دغه مسافرو دغه خلکو دي. خو بیا دغه لونډې لپاړې عجیبه عجیبه خلکه رووتل او ویوز او لایک دپاره الف خان شرکو دغه که. نو اوس هم ما سیسټم روان دی، ده ما نه تپوس وکړو. نو زه خوشحالېږم چې چا موبایل نمبر یې که نه زه یې پکې ووایم چې ډایرکټ ورسره رابطې وي. خو بعضې خلک بیا تنګ کړي، نو هغه هغې نمبر بند کړي، نو بیا پکې مونږ نور کړېږو. نو زه دغې ته خوشحالېږم. دغه دی الله پاک ته د مؤمن مسلمان د پردي ګوره شهید ته چې کوم دی که نه پردي حق الله پاک نه بخي. نو مونږ عمرې کوو، حجونه کوو، زکاتونه ورکوو، مونځونه کوو، او دې خوارې چې کوم دی نو زه دغه پیسو ته یو ورځ خوشحالي ده که نه. نو فرخاد رو ډېره زیاته درته سلامونه. علم خان صاحب ډېر کالونه د رښتو راځي ما وکاته اوس نو فارموله خو مې ده 15 مرلې کور نیکه 400 خو یو ته تیارېږي 15 مرلې کور نیکه 400 نو څوکم چې نو به 400 تقریبا د 2 کال نه دا خبره ده. اوس هم اصل کې فرقات په دې رشتو کې خلک ډېر دوکه شو، د مسافرو نه پیسې را لیې غواړي که نه. زه به دوکم زه ورته نه ټینشن اخلم،
نه ټینشن در کومه نه درنه څه طلب کومه چې سبا ته ماته وایې زه تاله داسې ده چې د خپل خور لور رشته در کومه که نه نو خو سبا ماته دا وایي چې ولې خانه تا هم پکې پیسې اخیستې نه پنځه مرلې پور په واده خو څه خرچه راځي که نه ته راشې په 10-15 لاکھ به واده کېږي هسې خو نه کېږي دا غریبانان دي که نه د کور مالکان هم شي چې ماله واک راکوي نو پکار چې په خپله رشتو کې که نه نو دلته کې دې ذلې نه بار نه ورکوو نو ډېر داسې یو نیم سره پورې ودونه وشو ستا ډېره زیاته مننه ډېره مننه خان صاحب خوشحاله شي مننه د دې دومره مینې راکولو د دې دومره ټایم راکولو یو جهان مننه الله دې خوشحاله او آباد ساته وسلام